چې کومه خبره کړې ستاسو په نس خو به وړه وه خو د الله په نس باندې لویه وه ولې دا د پیغمبر بیبي وه او څنګه چې الله تعالی پیغمبر پاک پیدا کړي وي دقه شان دی الله تعالی بیبیانې پاکې پیدا کړي څنګه چې پیغمبر په ټول کائنات کې د ټولو نه پاک دامن وي نو دومره د هغه بیبیانې په ټول کائنات کې د ټولو ښځو نه پاک دامن الله تعالی پیدا کړي د پیغمبر بیبي دا کافره کېدلی شي خو دا زیناکاره نشي کېدلی ځکه پیغمبر الله تعالی پاک د هغه دپاره الله تعالی د پاکو بیبیانو انتخاب کړي نو دا خو تاسو معمولي خبره ګڼله خو دا تاسو په چا تهمت لګول دی دا په عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې چې د هغې تصویر روایتو کې راځي جبریل علیه السلام د ریخمو په کپړه باندې جوړ کړی راوړو او رسول الله مبارک ته وایي دا ستا بیبي ده دې سره به ستا نکاح بعضې روایتو کې راځي جبریل علیه السلام په لاس باندې د هغې تصویر جوړ کړی او رسول الله مبارک ته وایي دا ستا بیبي ده الله تعالی ورله دا انتخاب کړی دی نو تا به هغه بیبي باندې تهمت لګولې او بل طرف ته ابوبکر صدیق دی هغه لور ده رسول الله مبارک بیبي ده د ټولو مؤمنانو مور ده نو تا تاسو لوی کار کړی دی خطرناک ګناه کړی دی ستاسو په نسبت باندې دا وړه خبره ده خو د الله په نسبت باندې لویه ده چې خو ولې ونه وي او باید صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین را نقل دي چې هغې دقه شانتې ویلي لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه زید بن حارثه رضی الله عنه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دې درې واړو دا خبره کړې وه هذا بهتان عظیم چې دلیل ورسره نه و په دې خبره باندې نو چې دلیل ورسره نه و نو ته به ډایرکټ دا خبره کوې چې هذا بهتان عظیم اوس هم که مسلمانان تاسو داسې خبره وکړي د چا په باره کې ګواهان ورسره شرعي نه وي نو ته هم د هغې خبره نه بدلی بلکې ته په دې مسلمان باندې حسن ظن کوې چې هذا بهتان عظیم دا خو لوی بهتان ته ولګوه تا سره ګواهان نشته ځکه اوس که څوک دا سوال وکړي چې یاره دا کم سړی وي چې په چا باندې تهمت لګولی شوی دی نو دا تهمت لګونکي به ګواهان راوړي په چا چې لګولی شوی د تهمت نو دی ولې ګواه نه راوړي نو موږ وایو دلته کې البینة علی المدعي والیمین علی من انکر ګواهان دا به مدعي باندې دي دلته کې دا سړی دا دعوه کوي مدعي په دې کې دا سړی دی چې تهمت لګول دی دی مدعي دی دی وی د چې کوم دی دا کار کړی دی دعوی د دې خبرې کړې ده نو دی به ګواهان راوړي مدعا علیه باندې ګواهان نشته باندې قسم دی چې کله مدعي سره ګواهان نه د مدعا علیه نه بیا قسم اخیستلی شي او دویمه خبره دا ده چې دا خبره په دې باندې دلیل دی چې دا سړی مسلمان دی نو دی به پاکي اوس خو ته وایي چې ناپاک دی نو بس ته دلیل راوړه او زه خو د دې وجې نه وایم چې دا پاک دی چې دا مسلمان دی دا مسلماني په دې باندې دلیل دی چې ټول مسلمانان پاک الله تعالی پیدا کړي او که سړی وي چې دا پلانکي مسلمان پکې پلیت دی نو دی به ګواه راوړي ګواهان به راوړي نو ځکه وایي صحابه کرام نور صحابه کرام هم ممکن دي چې صحابه کرام دا خبره کړې چې هذا بهتان عظیم دا درې را نقل کړي دي نور ته دا خبره ممکنه ده نو مؤمنانو دا ترغیب ملو شو چې الله تاسو ته نصیحت کوي چې تاسو بغیر د دلیل نه خبره نه منئ او همیش لپاره بیا داسې بهتان په چا نه لګوئ تر څو چې د سره ګواهان شرعي نه وي الله تعالی پوهه دی چا چې تهمت لګولی دی وروسته یې توبه ایستلې ده لکه حضرت حسان رضی الله عنه او دغه رنګې حضرت مستح رضی الله عنه او حضرت حمنا رضی الله عنها نو دی توبه وکاږله دی ته حد قذف ملو شو او توبه وکاږله په صدق باندې الله تعالی ورله توبه قبول کړله نو الله تعالی په دې خبره دی چې چا په صدق توبه ایستله او چا په صدق باندې توبه نه دی ایستې علیم پوهه دی حکیم او خاوند د حکمت دی د حد قذف چې دې ته ولګو په دې کې هم د الله تعالی چې کوم دی خپل حکمتونه دي دنیا کې ورته عذاب وي څوک چې مسلمانانو کې فحاشي خوري او داسې قسمه فحاشي خبرې خوري بغیر د دلیل نه دنیا کې دا عذاب دی چې حد قذف به ورته لګي او آخرت کې دا عذاب دی چې همیشه دپاره به ورته ځي چې کومو خلکو توبه ونه باسله نو دوی به چې کوم دی جهنم کې به ورته الله تعالی د دې سزا ورکړي بلکې روایتو کې راځي چې چا به یو مسلمان باندې تهمت ولګاو په ورځ د قیامت روضة الخبال د دې جهنمیانو هغه وینې او زوي دي په هغې کې به الله تعالی دې راټینګ کړي دې کس ته به وایي یا په دې ټیم کې ګواهان راوله تا چې کومه تهمت په دې پاکدامنه ښځه یا پاکدامن سړي باندې لګولی دی په دې باندې ګواهان شرعي پیش کړه خو ګواهان د سره نه د غنم 2 دانو له غوټې ورکړه دا به الله تعالی یو ناممکنه خبره کوي نو دی به د جهنميانو هغه وینو زو کې ولاړي په جهنم کې او الله تعالی به ورته وایي چې یا ګواهان راوړه او ګواهان در سره نه د غنم 2 دانو له غوټې ورکړه د غنم 2 دانو له څو غوټې ورکولی شي جهنم کې به دک عذاب او نور عذابونه به ډېر راغلي دوه سيزونو باندې الله تعالی ډېر زر عذاب راوړي یو به حیا باندې چې څوک به حیا خوري او څوک به حیا کوي په دې باندې الله تعالی ډېر زر عذاب راوړي دویم ظلم باندې یعنی کفر سره ملک چلیږي خو ظلم سره ملک نه چلیږي الله تعالی په دې دوه ګناهونو ډېر زیات خفه کیږي او ډېر زر په دې خلکو باندې عذاب راوړي مسلمانانو ته
حضرت حمنا رضی الله عنها، حضرت حسان او حضرت مستح رضی الله عنهم دې ته وی کو چې تاسو باندې د الله تعالی فضل او رحمت نه وي نو تاسو هم د عبد الله ابن ابي ابن سلول په شان دي توبه نه وایستري د سړنه، بلکې په خپل ګناه باندې به همیشه قائم او دایم پاتې شوی وای، نو همیشه لپاره به کوم د جهنم د تللی وای. نو دا د الله تعالی فضل چې په دنیا کې تاسو ته توبې توفیق درکو مسلمانانو ته، او بیا د الله توبه قبول کړله او د هغې د وجې نه الله تعالی د آخرت هغه عذاب هغه ختم تاسو یې معاف کړل. الله تعالی چې څنګه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د براءت اعلان کړی دی قرآن مجید کې، نو دغه شان دی دغه صحابه کرامو د توبې د قبولیت اعلان الله تعالی کړی دی چې د دې توبه الله تعالی قبول ده او دې په دې باندې قبول ده او دې باندې په آخرت کې هیڅ نشته.